السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یې د صحت جامې به مو په تن باندې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و پښتنو ته یو جلګه راواستوله چې پښتانه اول چیرې اوسېدله دي په مصر کې اوسېدله بعضې کسانو یې د مصر نه هجرت وکړي افغانستان ته په افغانستان کې د کوه سلیمان سره دی اوسېدل په دغه زمانه کې بخت نصر باچا ولو چې ډیر ظالم ولو دی خپل ظلم جبر شروع کړي او مشران یې ورقتل کوله ختموله او سپینږیري ماشومان یې غلامان وګرځول اخر بخت نصر د بني اسرائیلو د زنانو سره د بدکاري اراده وکړه نو دوی سوچ وکړي چې اوس به د سره جنگ کو په جنگ به مخ نسو بل کم به مخ نسو نیول نو اخر مشوره وکړه چې زموږ عاجزانه ته به ولاړ شو چې په افغانستان کې وسیږي د هغه سره به یو ځای سو بیا به د مقابله وکړي وجه نس کوي نو کله چې دی رااله دي ته آه زاری وکړي غوغا وکړه نو د هغه ټیم سه نوم افغانستان کې شو او نوم افغان شو دیوارلو هغه بخت نصر قتل کوي او فلسطین د دې ظالمانو او جابرانو سره د جابرانو سره خالق او ویني آزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې کوم جرګه ورواستوله کوی سلیمان له چې کله د صحابه کرام رالو د دې مشر خالد بن عبد الله ولو دغه پښتنو خبرې ډیر په غور سره واوري ډیر په مینه او محبت سره واورېدل د دې ډیر اکرام او عزت وکړي نو صحابه کرام ته دی ویل چې چا راستولي یاست د هغه مشر سبا موږ وینو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره به موږ ووینو صحابه کرام ډیر خوشاله سول دا ډیره ښه خبره ده اخر او چې اوس موږ سره ولاړ شي موږ سره ولاړ شي مدینه منورې ته څو کسان رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ملاقات وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې د اسلام دعوت کوي ورکه ډیر په مینه او محبت سره دغه دعوت قبول کړي او خبرو ته غاړه کېښوده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کو فرمایله ها اولئک فتحان الاسلام دا د پښتانه د اسلام د لپاره داسې حیثیت لري لکه د کشتۍ اعلان یې تخته چې په اوبو کې کومه ده دا نوره کشتۍ څنګه په بچاو ده دا رقم حیثیت د اسلام د لپاره پښتانه لري یعنی دا رقم مضبوطه قوم دی د اسلام لپاره نن موږ ته وینو چې اسلام د لپاره څومره قرباني ورکړي دغه پښتنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحان الاسلام ویل یعنی په اسلام کې به دغه کسان مضبوطه یي نو کله چې د کشتۍ حالانه تختنه وي کشتۍ ټول ډوبېږي په اوبو کې لیکن دغه حیثیت د اسلام د لپاره صرف پښتانه لري او بل قوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحان الاسلام نه دی ویلي کله چې دا پښتانه را روان سول په افغانستان ته راتلو دا توري اوښتي وی خو بل خو تر اوښتي د فتحان الاسلام نه بارا پښتان سول پښتان په اخر کې پښتانه سول په اخر کې کلکلا ورسره پښتانه نن کې کلکلا وشوله مخکې د دې سمخ کې دی په پښتنو باندې نو مسوا په پښتنو باندې نه بلل کېدل یعنی پښتون ډیر لوی تاریخ لري او اسلام ته چې طریقې ور کړی ده دغه پښتون ور کړی ده د پښتون ډیر مضبوطه قوم